انتخابي کمپاین کې پیسې خرڅول ډیر ضروري دي. تاسو د کومه د پرې څو پیسې ورته شي دي او د پیسې ته څوک درکړي؟ آیا تاسو به د دې شاده لپاره قانونسازي وکړي لکه په زموږ په عادي ژبه به د ډانګې او د ډونګې لپاره کوي؟ نه، کوشش دا سوی دی چې دوی و اقتدار ته دونه سوچ نه ورکړي لکه واکدار ته. سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم اسلام څرځی. لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې پر روان د فروری په 8 تاریخ باندې په جنرال الیکشن دی، ټول ټاکنې دي. نو په دې اکله باندې د بلوچستان په سرحدي ضلع چمن کې هم ټول ټاکنو لپاره ټول امیدوارانو سرتور کوششونه شروع کړي دي چې خپل کاندید یا خپل ځان که کاندید وي هغه کامیاب کړي. نو په دې پروګرام کې زموږ سره نن میلمه دی د پاکستان مسلم لیگ نن PB51 امیدوار کاندید جناب حاجی عبدالمنان درانی صاحب. د څه پوښتنې کوو چې د څه فیوچر لري، څه پلانینګ لري او سره ته وایي. جوړ په خیر. السلام علیکم اسلام صاحب، ستاسو کور ودانۍ وایي د ښه په خیر. الحمدلله. درانی صاحب یقینا دا وخت په میدان کې تقریبا 90 امیدواران ولاړ دي په PB51 باندې او مسلم لیگ نن په ملکی سطح باندې غټ تنظیم دی او دلته خلک په کم نظر ورته ګوري، څو درجه ورکوي؟ اسلام صاحب اصل خبره خدای د لکه څنګه چې تا وویل چې دلته امیدواران ډیر ولاړ دي او زیات مطلب دلته د علاقې د عوامو سوچ زیات دلته د قرابت او د ازګلوي پر بنیاد باندې دي. چونکې مسلم لیگ نون خود د ټول ملک پر سطح باندې نمبر 1 پارټي د چې هغه په بار دلته په دې ملک کې د حکمران په شکل باندې پاتې شوی پارټي ده او ان شاء الله امید شته چې را روان الیکشن کې بیا په ډیر ښه منظمه تعداد باندې او په ښه پوره تعداد باندې پر سر اقتدار باندې راشي او دا ملک نن چې په کوم حالات دي بل لاره پاتې نه ده بغیر میا نواز شریف او بغیر د دې پارټي بل لاره پاتې نه ده چې دا ملک سنبال کړي او دا ملک به خدای کوله کرب کړي ول ان شاء الله دا به صرف میا محمد نواز شریف او دغه مسلم لیگ نون سنبالوي. او دلته په چمن کې خاص هول چې د بعضې پارټیانو لیدل کېږي د الیکشن کمپین د حوالې څخه چې موږ ورته ګورو د هغو نوم نه یادوو. ستاسو کمپین د کوم حده پورې روان دی؟ موږ الحمدلله په ډیر ښه تعداد باندې موږ خپل کمپین جاري ساتلی دی. د تقریبا د تیر 10 ورځو څخه موږ په خپل علاقو باندې پر خپلو چې کوم هغه امخاله خلک دي ملګري دي د هغو سره په رابطه کې یو. امید شته ان شاء الله زموږ پارټي ته به ښه ریسپانس راځي. هغه وجه دا ده چې دا پارټي د غریبو د ښکته طبقې چې کوم دی په دې وطن کې چې د هغه بېروزګاره خلک دي، مطلب د هغو معیشت کمزوري دي، د هغو دپاره په مخکې هم ډېر ښه کردار ادا کړی دی او د دې پیر هم انشاءالله موږ پر امید یو چې به د خپلو غریبانو خلکو دپاره ډېر پوره تعاون کوو او انشاءالله. د پاکستان مسلم لیگ صوبایي نایب صدر او ضلعي صدر هم او 13 ورځ تاسو د صوبایي قیادت په مشاورت باندې د الکا NA 266 د قومي اسمبلی دپاره د محمود خان پاکستي امیدوار چې دی هغه وډرا سو. بالکل. تاسو پر روان ټول ټاکنو کې څه ګڼئ څه میز شوي؟ آیا پښتونخوا په دې مقابل کې سره تعاون وکړي که به خپل امیدوار ته سپورټ ورکړي؟ خبره خدا د اسلام صاحب میا محمد نواز شریف هر کله چې کوم وخت دی او اقتدار ته رسېدلی دی یا پر ځای که دی په دې ملک کې سیاست کوي د کوشش دا سوی دی د پوره هغه پر ملکي سطح باندې په ټول ملک باندې د پوره کوشش دا لکه په 2013 کې ډاکټر مالک بلوچ چې هغه د صوبې تقریبا یو قسم کمه پارټي وله د هغه میجورټي ډېره کمه وله لیکن بیا پر هغه سربیره باندې ډاکټر مالک بلوچ صاحب ته 2.5 کاله د CM شپ یا وزیر اعلی شپ ورکول دا چونکې د نواز شریف یو پراخدلي یو غټ سوچ دی د دې ملک په سطح باندې چې په هغه کې د ډېر غټ رول ادا کړي. او دویمه خبره دا ده د هغه رنګه اوس په دې ټول ټاکنو کې چې کوم را روان موجوده پر 8 فروری باندې دی د میا محمد نواز شریف موږ ته دا هدایت و صوبې ته دا هدایت ولو چې د قدرمن مشر محمود خان اچکزي په مقابله باندې به زموږ د کاندیډیټ بالکل وجود نه وي. موږ به ټوله چې د پارټي څه عہدیدارانو کارکنان دي هغه به محمود خان اچکزي ته پر قومي اسمبلی باندې ووټ ورکوو. پاتې شو د صوبایي لیول باندې پر صوبایي لیول باندې هر پارټي خپل کمپاین چلی خپل ووټ د خلکو څخه غواړي او هغه ځان ته بیله مسله ده. در اوس ساعته پورې ستاسو د کاندید په حیثیت باندې PB51 باندې نورو پارټیانو ستاسو سره څه رابطې کړي دي چې موږ ته کاټ کا یا به راکه ورکه داسې افر درته سوی که نه دي؟ خامخا دلته آزاد امیدوارانو بعضو داسې زموږ سره رابطې شته. موږ لګیا یو د بعضې کوچني پارټیانو چې دلته په دې علاقه کې کوچني پارټیان دي د هغو سره هم رابطې نن هم زموږ رابطې سوي دي
ان شاء الله امید شته چې په ډیر ژر وخت کې به په ډیر لنډ وخت کې به زموږ د بعضې پارټیانو سره اتحاد جوړیږي او ان شاء الله موږ پوره پر امید وي چې را روان الیکشن ته موږ ښه پوره پوزیشن جوړ کړو. او ته په خپل څنګه باور یې په خپل ځان د کاندید پیاس باندې چې په لاس کې څو نمبر ورکړی د خپل بریا ده؟ امید خو ډیر شته، هر څه پر امید باندې دي، لیکن پټې خبرې یا د وخت مخه څه ویل مطلب مناسب نه دي. ان شاء الله امید شته چې موږ 50 کې په 100 کې 50 مارکس واخلو یا ووټ واخلو، او ځکه د حالات خو ورځ په ورځ بدلیږي او څونه الیکشن ته ته ځي هغونه ستا مطلب د علاقې دغه عوامو سوچونه مطلب بدلیږي را بدلیږي. نو موږ پوره امید لرو چې ان شاء الله پوره ووټ واخلو او پوره پوزیشن خدای دې وکړي چې تاسو کامیاب شئ. امین. او اسمبلی پارلیمنت ځای د قانون سازي دی. ان شاء الله زموږ به زیات فوکس پر دې شي، زیات کوشش به موږ پر دا شي باندې چې موږ قانون سازي وکړو د عوامو دپاره، یو داسې قانون پاس شي په اسمبلی کې چې هغه د عوامو د را روان چې د هغو د تعلیم په حواله باندې، د هغو د رزق روزي خصوصا زموږ د بارډر چې کومه مسله ده د هغه د بندش په حواله باندې به موږ پوره ان شاء الله قانون سازي کوو. او زموږ به دا کوشش دا وي چې موږ به په وطن کې د اصله کلچر د ختمېدو کوشش کوو، د منشیاتو په حواله باندې به زموږ پوره ان شاء الله قانون سازي کیږي، په اسمبلی کې به موږ پوره خپل کوشش کوو. او دغه رنګه د غریبو طبقې دپاره د روزګار په حواله باندې به ان شاء الله زموږ خامخا کوشش شي. چې خپل انتخابي کمپین کوي چاله ورځي دلته ډېر خلکو په ډېرو شیانو رشد کړي مخته کړي دي چې زه دومره ووټ لرم در کوم د دې په مقابل کې به د وخت مخه زما سره دا شی کې هغه ښه سوي دي. خلکو ټرانسفارمران هم ورکړي دي، شمسیان هم ورکړي، برمې هم ورکړي، روډونه هم ورکړي دي. آیا دا رنګه تا هم څه سرو ته شوره وړی دي یا چا ډیمانډ څه کړي دي؟ نه، تر اوسه پورې موږ هېڅ چا ته هم دا خبره نه ده کړې. موږ هېڅ چا ته ډیمانډ درته سوی دی؟ ډیمانډ هم نه دی راسره سوی. حقیقت خبره دا ده، موږ څه ډیمانډ هم نه دی سوی، نه موږ په دې پوزیشن کې یو چې چا ته دا خبره وکړو. موږ دا ورته وایو چې ان شاء الله زموږ هغه پارټي ده چې هغه د ټول ملک پر سطح باندې ده، که کار کېدی خدمت کېدی ان شاء الله د دې پارټي په پلیټ فارم باندې به د وطن ته و د غریب ولس ته خدمت کیږي. ان شاء الله موږ الله به کوي، موږ به کوو. موږ هېڅ چا ته هم دا نه در اوسه پورې ډیمانډ چا زموږ څه کړی دی، نه موږ چا ته دا وعده دعوه ورکړې ده چې موږ به تاسو دپاره پلانه خدمت کوو یا پلانه یا په اډوانس کې. ها، په بعد کې کېدلی شي، ځکه هغه دا چې د حکومت د راتګ ثبات کې بیا کېدلی شي چې مطلب موږ د خپله وسه پرې کوشش وکړو، د خپلې پارټۍ څه د خپل حکومت څه د علاقې دپاره یو خدمت راوړو. موږ د خپله ځانه څه حقیقت دا دی چې موږ د هېڅ چا هم نه د چانده کوشش کړی دی، نه موږ چاته د چاندې ویلي دي. در خپله وسه پورې چې څومره په وس کېږي هغه خپله خرچه کوو. در وس بالابود نه موږ خرچه کړې ده، نه ضرورت شته. آیا ستاسو منشور به د مرکز د منشور سره به وي که به د علاقې په اساس وي؟ نه، بالکل د مرکز منشور به هم زموږ د منشور حصه وي، زموږ د پالیسۍ حصه به وي. او د علاقې چې کوم دلته د لوکل سطح باندې د خلکو مسلې دي، د خلکو کوم تکلیفات دي، مشکلات دي، هغه به موږ خامخا کوشش دا کوو چې هغه د پارټۍ سره شیر کړو، د هغو هم مطلب مد نظر یې وساتو، د هغو د مشکلات حل راوباسو. دا بارډر کوم ستونزه چې روانه ده دا خو ډېره زړه تاریخي روانه ده، او دا چې کېده دا ټوله پارټیان چې نن په انتخابات کې ولاړې دي د دې خامخا امیدوار په صوبایي اسمبلی کې وو، یو رکن به په صوبایي کې، بل به په قومي کې وو، یا به د چا د په سینټ کې وو. دا ټوله دوی د مخته سوي دي، په هغه شپو کې دوی غږ نه ورته کوي او نن په سټیج ولاړ دي او د سټیج څخه برطرف شوي سوي دي. دې ته په کوم نظر ګوري؟ دې ته خو حقایق خبره دا ده چې په کار دا هغو خلکو په دې کې مطلب پوره هغه ځیرکتیا ښکاره کړې ولی چې دا په مستقبل کې د دې وطن د دې علاقې دپاره مشکلات زیږوي، مطلب نور تکلیفات راوړي. نو په کار دا و چې دوی په هغه وخت کې ښه پوره پلانرنې ورته کړې وای. لیکن خبره دلته دا ده چې هغو چونکې دا شی نه دي کړي، زموږ به انشاءالله اول دا کوشش وي چې د خپل قیادت کوم چې د دې قائدانه صلاحیت دی په هغه برابر باندې به موږ انشاءالله کوشش دا کوو چې هغو ته به د دې ایشو د دې مسلې پوره پر هغه دغه یږدو چې کوم د دې مستقبل حل راووځي، مستقل سطح باندې د دې د حل راوستلو باقاعده قانون سازي پکار ده په صوبایي اسمبلی کې، او دغه رنګه بیا په قومي اسمبلی او سېنټ کې د دې پوره باید چې قانون سازي وشي. دا څه بدبختي بولئ چې زموږ خلک نن پورې د خپل لیډر پہچان نشي کولی؟ اصل خبره دی دلته که زه یو خبره وکړم، نن سبا خلک زیات د خلکو ظاهري شاوشو ته ګوري. زموږ نن زیات مسله دا جوړه سوې ده چې خلک د حقیقي سیاست بجای د ظاهري شاوشو خواته ډېره ترجیح ورکوي. لیکن اصل حقایق دا نه دي. اصل حقایق دا دي چې کومه پارټي
یا کم دلته ستا سیاسي قوتونه چې دي د هغو ته وکتل سي چې د دې پونچ تر کومه ځای دي، دا تر کومه ځای پورې مطلب دا پارټي څه کولی شي په دې ملک اختیارات لري نه لري، او د دې ملک چې کوم فیصلې دي هغه دا پارټي کولی شي که نشي کولی. موږ په کار دا د ودې چې ته نه وګورو چې یو سړی ظاهري مطلب شاوشویه برابره ده او د هغه بیا په حقایقو کې هېڅ هم په وس کې نه وي. آیا دا مجرمان عوام ولس بولې که د کامیابه کاندیدان بولې؟ زما په فکر زیات خبره عوام ته درېږي. عوام ته په دې وجه درېږي چې دوی د دې شي پیچان درننه پورې په دې 21 صدۍ کې 20مه صدۍ شروع ده، نن در دې صدۍ پورې لا هم د دې شي پیچان نه دی کړی چې څرنګه کم موږ چاته ووټ ورکوو. آیا یو نماینده چې صرف در چمنو پورې محدوده دی یا صرف در صوبې پورې محدوده دی و هغه ته ووټ ورکړو، که یو سړی یو نماینده د مرکز د ټول ملک پر سطحه د یو پارټي پورې محدوده دی، مطلب د ټول ملک پر سطحه باندې د هغو سیاسي ویژن سته، د هغو سیاسي مطلب جدوجهد سته، د هغه پارټي سته، د هغو یو مطلب زیات غټ پلیټفارم یې سته، نو دا شان ته په کار ده د موږ وګورو، بیا انشاءالله زموږ د مشکلاتو حل کېدلی شي. دا ولې چې په دې کې ولس ګرم دی، نو د دې څنګه به زه وایم آیا د کامیابه کاندید چې اسمبلي له لاړ شي د اسمبلي په لور لاړ شي او دا ولس ټوله ير کې ولس که څه ګرم دی لیکن دا کاندید خو هم سره ګرم دی، په دې کې هم شک نشته. دا خبره دې فصل کې 80% پر ځای ده، ځکه یو سړی غټي وعدې وکړي، خلکو ته غټي دعوې وکړي، مطلب هغو ته دا هاي لیول باندې دغه وکړي چې زه ستا فلانه مسله خصوصا بارډر مسله دا هر کاندید چې تیر شوي دي هغو په بار بار باندې پر دې ذکر کړی دی، لیکن نن دی هغه کاندید ستا بارډر مسلې ستا، نن فرض که دی 15 کاله تیر سوله د بارډر مسلې نه سولې حل، بلکې په تیر 15 کاله موږ ته ډېر ښه واضح معلومه ده چې زموږ د وطن د علاقې چې څه غریب ولس پر دې بارډر باندې اوښتي راوښتي، یو ذره یې په اسمبلي کې پر دې باندې نه یو قرارداد پیش سولو، نه یې فرض که پر دې باندې یو بحث وسولو، بس بلکې خاموشي به لا خپل اختیار کړې وله، دغه کړې وله چې مطلب د خپل کار اصل ترجیح و نور شانو ته وله د بارډر په حواله باندې مطلب بالکل فکر نه ولو، نو لہذا د کاندید هم په دې کې دا مسله سته، دغه سته چې کومه ذمهواري ده هغه د پوره نه ده ادا کړې. په کار دا د رقم کاندیدانو مخنیوي وشي په ګډه وشي، په کار هم دا ده چې کوم ازمول سوي کاندیدان دي هغو ته بار بار ترجیح نه ورکول سي، خلک بار بار د هغو په دوکو کې نسي را، د هغو چې کوم هغه وعدې دي هغه وعدې مطلب خلک مزید د دې باور نه کوي چې به دا سړی به دا خدمت وکړي یا به دا کردار وکړي، ایسې په تشو خبرو باندې په تشو نارو باندې خو نه ملک د مشکلاتو حل کیږي نه وطن علاقه د مشکلاتو څخه خلاصېدلی شي. په کار دا ستا په الکا پی بي 51 باندې کومې غټې ستونزې دي او هغه ډېرې زورې دي چې حل شي؟ زما چې کوم زیاته ترجیح ده هغه اول د واره چې کوم دی د امن او امان په حواله باندې، دلته اصله کلچر ډېر مطلب عام دی، مطلب د دویمه خبره د بارډر چې کوم زموږ د روزګار مسله ده، بارډر یقیني زموږ هغه مسله ده چې هغه زموږ د مرګ د ژوند مسله ده، او د هغه سره سره راسه بیا دلته چې کوم انفراسترکچر دی، مطلب ستا چې کوم روډونه دي، ستا مطلب نورې چې کوم مسلې دي، د هغه ډېر غټ مشکلات ستا، او تعلیم صحت دا ډېر غټ مسله ده زموږ په وطن کې چې موږ نه یو ښه زرعي کالج لرو، نه موږ ښه یو میډیکل کالج لرو، نه موږ دلته د یونیورسټي سیسټم لرو، مطلب دا ډېره لازمي خبره ده. او انشاءالله میا محمد نواز شریف موجوده چې کوم زموږ منشور په اصولو په هغه کې دا شی ډېر راغلی چې په هر ضلع ته به کالجان ورکول کېږي او د یونیورسټي برانچونه به ورکول کېږي، بلکې یونیورسټیانې به په هره ضلع کې خلاصېږي، او د هغه رنګه د صحت په حواله باندې زموږ به ډېر زیات ترجیح دا وي چې صحت ته ډېره ترجیح ورکړو. تیر کاندید د علاقې پی بي 51 څخه تیر کاندید چې بریا لاسته کړې و 15 کاله وخت تیر او ویل کېږي د سرکاري کاغذاتو د مخه چې د 11 ارب روپو پورې پیسې ایستلې قومي خزانې څخه د ترقیاتي اسکیمات په مد کې او د مځکې په سر کم لیدل کېږي. د دې احتساب څوک کوي؟ آیا صرف د دې لپاره به نیب ورته ولاړې که به د کاندیدان ستا وارو یا موږ وارو ولس به هم کوي؟ اصل خبره دا ده د دې غټه ذمهواري د ولس ده. ولس د هر څه ویني په دې وطن کې، تاسو ویني د روډ په حواله باندې ستا د ښار روډونه څونه درپدره دي، ستا د بجلي نظام څونه درپدره دی، ستا د صحت نظام څونه درپدره دی، او ستا د تعلیم په حواله باندې کوم څه سوي دي، دا ټول وطن یې ویني، ټوله ښار یې ویني. نو اوس بیا هم موږ څه وینو داسې خبرې شته چې مطلب هغه کاندید ته بیا هم ترجیح ورکول کېږي. په کار خو نه ده
په کار خو دا دی چې د دې باقاعده بایکاټ وسي، سوشل بایکاټ وسي، د دې باقاعده مطلب داسې بایکاټ وسي چې وروره دې سړي و دې وطن ته هغه څه نه وکړه بلکې په 100 کې 10% هم نه وکړل، 50% یا 70% خو پرېږده 10% هم نه وکړل. لہذا موږ دا خواهش لرو د عوامو سره، د عوام د کوم دلته نمایندګان دي یا پر ځکه نور پارټیان دي، د هغو سره موږ دا خواهش لرو چې د دا رقم خلکو مخنیوی وشي. ډیره مننه منان دراني صاحب، موږ ته د خپل قیمتي وخت راکول یو جان مننه. ګرانو کتونکو، تاسو زموږ د چمن پی بي 51 دالکې کاندید د مسلم لیگ نواز د ګروپ تخواصه د دې خپلې دغه ګټورې خبرې او زموږ سوالونه جوابونه تاسو واوریدل او په دغه امید ستاسو خوښه سوي. او یوه خبره کوم، زه د آزاد خبریال په حیث باندې زه د صحافت په دایره کې دننه دغه سوالو او پوښتنو حق لرم او څوک دې دا زیاتې په ځان نه برابروي. په دغه امید ته مو ستاسو خوښه سوي دا ویډیو. خدای مو خوشحاله باد لره. السلام علیکم.